بسم الله الرحمن الرحیم. هر کله چې موږ فارغ شو د بیان د لا ينتجونه اوس شروع کوو چې په بیان د چا کې د لا يتغیرو کې د چا کې لا يتغیرو کې ٹھیک شو. او په دې کې موږ صرف د تغیر یو معنا ده، یو ځل به لګو د چا سره د شان سره دا بنکا، یو ځل به لګو د چا سره د ذات سره، یو ځل به لګو د چا سره د شان سره، او یو ځل به لګو د چا سره د ذات سره. دا شی چل وکاو، او چې د ذات شان سره لګو یا به صيغه معلومه صيغه مجهوله دوا، او یو ځل به لګو د چا سره د ذات سره صيغه معلومه او صيغه مجهوله. خو د دې بحث نه مخکې یو بل بحث ته قلم راکا، هغه زده کا، او هغه به دلته هم ان شاء الله قاضي کې به په مخه باندې شروع څه دورانه څه چل کې څه غرض ده راکته دا ګورې جی کار وکړي چې دوی پوښي د دمره لري بنځي پوښي زه ته کومه ځای ډیر دی. ها موږ هم ځای ته ورسېدو. اوس به موږ په تور د تمهید باندې شروع ده دو مقدمه چې کوم ده په تور د مقام د زده کړې باندې موږ د لپاره ضروري دي معرفت د چا د دو مقدمو. اوله مقدمه په معرفت د چا کې ده اورې طالبہ، اوله مقدمه په معرفت د چا کې د معانی د تغیر کې چې دا تغیر څه ته وایي ٹھیک شو. او دویم چې کوم ده کنه بیا وای چون کې دلته تعلق د ذات ته وای چې ذات الله تعالی یا صفات الله تعالی تغیر نه راځي، نو موږ ته صفات خو خایجی چې صفت په صفت سمانا ده او د صفت څو قسمونه دي، په دې ما بحث باندې ما پوکا. نو دلته موږ د بار اوس واجب ده چې موږ د لا تغیرو کې د سلورو احتمالاتو د ازدکول نه مخکې موږ څو شاین ازدکو دوا. یو په تور د مقدمه باندې حصه اوله د مقدمه څه شو، هغه معرفت د تغیر شو د معانی او د تغیر، او دویمه خبره چې کوم دا هغه معرفت د صفات شو. چا شو تغیر زکه زده کو چې تغیر چې کنه دې معنا خو راته وخایې کنه پوه شې به نو تغیر څه معنا ده اوري. او بیا ما ته ګوره، او بیا ته تغیر چونګې دلته خو ته په الله تعالی په ذات کې او په صفاتو کې تغیر نه راځي. صفات ذات خو ذات ده، صفات چې کوم ده کنه صفات سلبیه صفات ثبوتیه، بیا په تقدیر د صفات کون د صفات ثبوتیه او صفات چې کوم دینو حقیقیه صفات حقیقیه ذات الاضافت او صفات چې کوم ده اضافیه محضه. دا شنو بوسیز دکو. زمنګ دا مقدمه دوه حصو شو، اوله حصہ معنا د چا د تغیر، نو تغیر درې معنی د تغیر استادان مونږ لکې. یو دا ګورځي اوري چې یو صورت په بل صورت بدل شي، تبادل د صورو ده، تبادل د چا لکه یو د یو صورت په بدل کې بل صورت راشي، او سره د بقا د حیولانا سره د بقا د چانه لکه ما ته ګورځي لکه ته چې په کټوي باندې ته چې په اور باندې اوري او کټوي سکه باندې کې او په کې واچي او لرګي په سسه کې اور بلیږي جی په دې کې تاسو ته پته چې دا څنګه چل کیږي دین بیا د غزي سو تو ګوره کنه بخارات زی دا بخارات سدي دا هوا بدل شو او په هوا بدل شو. یو صورت په بل صورت مائی هغه په صورت څه بخاری هوایی باندې بدل شو. نارینو خدای ته ګوره نارینو ناری به کم ده یار
نه اور هم به سمبل کړل هغه دغه مې په چیش به سمبل کړل دا پره په دې کې چل شو دنه دا وبو دا پچا بدل شوی په هوا بخارات هوا ده کنه هوري هوا ده په هوا کې دا هوا ګور تاسو خیالي چې برځي کنه دا لاس به تونه سره لاسم لمدي او دا کټوي نه دا کټوي دا سر چې کنه دم لمدي نو دا هوا شو او بیا دا غین رستو هوا دا هوا چې بر لګي چونکه دا پتیلی دا سر یخي صحیح نو هغه هوا بیا واپس بیا وبشي نو اول بدلیدو د وبو په هوا او د هوا بدلیدو واپس په وبو ثانیه نو دا تبادل د چا شو یا به تاسو یې نه د حداد او د اهنګر دکان تلاشه الته چې دا وسپنه چې کم دی کنه هغه ګرمي نو دی خو په خو به د بزید د سرمنې نه به ګوړې جوړ کړي او بنای به وته وي کنه سبا ته بنای هغه به شي کوله نو دا اوس خو ته چې پنکره غولي هوا کم زته شي نو دا هوا ولي کنه هغه ماشين چې هوا ولي او اور تیزیږي ولي د هوا نه څه جوړيږي اور او واپس دا اور چې دی چې برزي دا اور د یوځای پر اور کاری بیا اور ختم شي بیا څه شي نو اور په چا بدل شي په هوا دا انقلاب د چا دی د هوا دی بالنار او ثم انقلاب النار څه شي بالهوا هذا ما ننظره ونحس منګه چې کوم دی نبصره په خپل سترګو منګي او اصل باقی اصل سي چې اصل رکشي خو بیا په صورت هم نه اصل رکشي نو صورت چې په څه کې راشي نو سره د بقا د چانه د حیولا او د چانه د ماده نه یو تغیر په دې معنی باندې دا تغیر خو مشاهد ده او دا تغیر په واجب کې امکان په واجب کې نشته سره شي واجب کې نشته دا تاسو په دې کې دا ملزوم الحدوث ده پوښه دا بل ماده غواړي سغواړي الله تعالی د ماده نه منزه ده پوښه هغه ذات واجبي هغه د چانه د ماده نه منزه ده د ماده غواړي او بل دا چې کوم دی په دې کې تغیر راځي او تغیر ملزوم الحدوث ده هي سره حدوث لازم دی او لازم بشکون د واجب سره داخل شي کېږي پس یو بل تغیر دی حقیقت په بل حقیقت بدل شي انسان نه حمار جوړ کا انسان نه او سره د بقا چې کوم دی د چانه د حقیقت اولانا دا ناممکن دی ادا تبادل د حقایق شو په حقایقو انسان نه جوړ شي حمار ګل او بیا چې کوم دی سره د بقا د انسان نه لازم بشکون د شی واحد هم انسان او معمار یو حقیقت په بل حقیقت راشي سره د بقا د حقیقت اولانا نو دا ممکن دی لازم بشکون د شی واحد هم انسان او معمار دا خو نه پچا کې راتلی شي نه په واجب کې دا مطلقاً ممنوع دی دا سره ځکه چې لازم بشي ځکه اجتماع د ضد غره شي د متقابلین وبرشي اوري پوښښ کنه شي په ځکه چې انسان وته نو چې حمار نه دی او چې حمار وته نو انسان نه دی نو اجتماع د نخزین وراله چې حمار یې انساني چې انساني هغه حماري نو ته چې اصل صورت باقی دی ها حمار نشو انا اصل کې حمار وکړ انسان شو چې ته حمار وې انسان وې نه دی او چې به ها چې دا شتم باقی دی او دا زوړم باقی دی انسان وې نو حمار وته نه وې لازم بشي اجتماع د چا دا ناممکن دی نه په واجب کې کېدای شي نه په ممکن کې کېدای شي مطلقاً ممنوع دی ممتنع دی او یا دا چې سره د انعدام د حقیقت ولانه یو تبت سره شي یو حقیقت په بل حقیقت بدل شي یو حقیقت په نوې حقیقت بدل شي او حقیقت اوله ختم شي پوښې په دا هم ناممکن دی لکه په واجب او بچا کې د واجب نه دی ممکن جوړ شي ممکن نه دی واجب شي دې کې به قلب د حقایق راشي قلب د چا او تاسو به کوم شی حقیقت ممتنع ده هغه به تل عمر حقیقت ممتنعي او چې څوک حقیقت واجبي هغه به همیشه حقیقت واجبي چې کوم حقیقت ممکنه هغه به تل عمر سي حقیقت ممکنه لا تنقلب حقيقة بحقيقة أخرى انقلاب الحقائق ممتنعون
یو مقدمه طور یو حصه د مقدمه دا شو معرفت د دې تغیرات په معنی او ثلاثه سره. اوس راشه صفت تراش صفت د واجب. صفات د واجب هغه کمالات دي چې قائم دي بچا پر په واجب پورې. د شان وجوبي تقاضا ده چې پای کې د علمي، پای کې د قدرتي، پای کې د حیاتي، پای کې د صفاتي. اورې نو هغه چې کوم دی سړي دا صفات دي چې دا بچا پر د دغه محل څوک دی؟ واجب تعالی دی. موږ متکلمین وایو چې دا نه غیر دی او نه عین دی. حکما وایي صحیح وایي دا عین ذات دی. ٹھیک شو؟ دا اختلاف په خپل ځای دی. خدا راته وایي دا صفت په څو قسمه دی. صفت یو صفت ثبوتی دی، یو صفات سلبیه دي. صفات دو قسمه دي، صفات سلبیه و صفات صفات سلبیه عبارت ته د هغه صفاتونه چې د هغې په مفهوم کې صحیح، په هغې په مفهوم کې صحیح سلبي. لکه الله تعالی لیس بجوهر، لیس بعرض، الله لیس بجسم، لیس بمرکب، او دا لیس بمتحیز. دا کوم صفات دي؟ سلبی دي چې د هغې په مفهوم کې صحیح سلب ماخوذ وي، او که سلب په مفهوم کې ماخوذ نه وي هغې ته صفات ثبوتیه وي. لکه علم و حیات شو. لکه علم دې کې لا ټکی شته، لیس پکې شته نشته. اوس ما ته ګوره، او د اول کې هم تغیر نه راځي. په څه کې نه راځي؟ ځکه د اول چې دی دا چې کوم دی نو دا څه دي؟ د دې منشا د دې ذات ته واجب دی، او تغیر په دې کې مستلزم دی تغیر لره په منشا کې. تغیر لره چا کې؟ لکه څنګه فوقیت د سمانه منتزع ده. فوقیت د چانه؟ او دلته صفت انتزاعي ده، او په انتزاعیاتو کې چې څه تغیر راشي نو په منشا کې به تغیر راځي. چې په اسمان بره دی کنه، فوق دی کنه، او چې په فوقیت کې تغیر راشي نو اسمان به د اسمان ته پاتې شي. بیا ته ول پاسه نه ځکه د اسمان له پاسه دی نو بیا به له پاسه نشي نو الله لاندې خو ځمکه ده. پوه شئ کنه شوی به. او نو د دې په دې کې تغیر مستلزم د تغیر لره بچا کې په ذات کې یو په صفات سدي ثبوتیه دي. صفات ثبوتیه ماته چې ما دغه په مفهوم کې څه مثال پکې نوي. او دا صفات ثبوتیه په خپل کور کې په څو قسمه دي؟ په درې قسمه. یو حقیقي دي. صفات حقیقي عبارت دي د هغه صفاتونه چې هغه تعقلا او تحققا. ګوره دوه قسمه وجود دي، یو وجود تعقلی، وجود ذهني دی، یو وجود خارجي دی چې په تعقل کې هم او په تا کې په دوه کې محتاج غیر ته نه وي. غیر سره تعلق نشته. ای صفت په واجب تعالی کې شته، غیر غواړي نه تصورا غواړي تعقلا، او نه غواړي تحققا غواړي. او دا غي مثال پیش کړل لکه په حیات سره. په چا سره؟ حیات او وجودیت. حیات چې کوم ده پوښې په هغه مبدا د علم قدرت ته. حیات عبارت ته چانه اوري هغه وصفنا چې مبدا د علم او د چا د قدرت ته. چې حیاتي نو علم به مې بشي کې اوسبي. حیات څه ته وایي؟ حیات یو صفت ته چې مبدا د چا ده؟ د علم او د قدرت ته. او یو چې کوم دی ما بل مثال ته خودو وجود چې کوم دی وجود او پوشه کون شی دا وجود د شی د صفت ته پشي کې چې کون د شی کنه دا یو صفت ته چې عبارت ته د ما به الموجودیت نه. ما به د وجود عبارت ته چانه د ما به الموجودیت نه. پوشه په چې دا موږ یو شی چې موجود وایو د دې د وجود وایو د وجود د وجود نه څه خده آنه اور پاسه چړې نو به دې زمونږ د شي هم نه یو او ما په دې لګولم نه ده. صحیح شو؟ کوم ځای ته ورسېدم؟
ها وكذا إلى أين وصلتم؟ ها صفات أنه ما تستوي ما به الموجودية يا عبارة كون الشيء بحيث يترتب عليه الأثر وجود صدوي كون الشيء بحيث يترتب عليه الأثر شنين أثر باسم مرتب شنين سوى أثر بمرتب دشينا أثر على ركيك شيء وشي جسيس نين أثر باسم مرتب كون الشيء بحيث يترتب دا كم يوشو دا كم صفات شو حقيقة صفات حقيقة عبارة شو دا كم صفاتنا هغه صفات دي چې هغه داغه چې هغه نه موقوف اچا په غیر باندې داغه تعقلا او تحققا محتاج نه چاته غیر ته احتیاج به غیر ته بالکل نه تکوس حیات د واجب تعالی شو دا صفت ته دې د بل څه سره صدر بل څه تعالی ده كان الله ولم يكن شيء الله تعالى هو كان حيا حي وكنا حياة بكي وكنا او ايش شيء منه حياة تعلق ده غير سر نشتغل او بل ما تاسو ايش شيء ده وجود الله تعالى موجود كان دلت كان ما وجودا كان تام ده كان الله ولم يكن دلت كان ولم يكن كم كان ده كان ناقصه كان تام ده او كان تام ما وجودا ما نه الله تعالى موجود او څه شي دې نه خلق تعریف ته اعتراض کوي الله پاک ته موجودون ته څنګه وي موجودون خو څنګه د مفعول له وجود ورکړی شي الله تعالی وجود ورکړی شي نه ده موجودون الله ته مو موږ یې تر سپیز وي ولې مې دا موجودون دا څه ده ورسې کو دا په معنا د کائنون ده ښا دا څه ده لکه د کان معلوم وکما صيغه د مجهول ده چې دغه معنی صيغه د معلومي هغه څوک دی وجود ده وجود مجهول صيغه د فعل ده کنه خو معنی څه ده کان او کان معنی وجود شته وجود ده ته نو چې وجود ورکړی شی ده وجود د معنی وجود ورکړی شی او د موجود د معنی چې وجود ورکړی شی ته ته الله ته موجود خو وجود ورکړی شی دی نه موجود ده نه وي موجود معنی د څه کائنون په معنی سره نو ځینې صيغه د اسم فاعل صيغه د اسم مفعول یو معنی لري څه لري چې هغه څو د کائنون او موجودون دي کائنون صيغه د اسم فاعل لا او موجودون صيغه د چا ده او معنی درونه یو ده معنی چې د نشنا سي یعنی انشتوالي صفت پکې څه پکې وي دا نه چې د نشنا شته شوی کنه د نش پکې ضروري نه ده او که مخکې نشنو جو الله تعالی ده اګه مخکې نشو او بهشته شي جدا ممکنات دي نو موجودن دا معنی ده چې الذي اوتي الوجود اوتي له الوجود نه چې خاوند د وجود وي وجود لري دا معنی ده موجود من وجود لري وجود معنی نه دا نه ده الحدیثه ته څه چې دې اطلاق په مکوا وي خدا او تم ولی دا نه وځکه خدا معنی څه خدا اطلاق په واجب تعالی کوي دا خنمونه موږ یې ته خبر نه کنه ګوره د عربي جبه د جبه قدرې صدا بس جبه ده پښتو جبه ده او د الله تعالی نومونه په پښتو کې مشته او بچا کې شته او په فارسی کې مشته په پښتو کې مشته نو خدا کم نوم دی دا فارسی نه راغله او دا بعینه په معنا د چا دی د واجبون دی په معنا د چا دی په معنا د موجودون دی په معنا د چا دی هغه موجود چې داغه وجود د غیر نه نه دا معنا د خدا ده خدا ده نو ولې په فارسی کې به د شی د دیو جن په فارسی کې د عینه په معنا د چا دی دا واجبونو د موجودون دي والله تعالی موجود دی الله تعالی واجب دی کنه په دغه معنا سره دی دیو ترجمه کوي خدای معنا چې هغه دا غراتله د چا نه نه دا غراتله د وجود د چا نه نه دا د خود عین جوړل خدا څه جوړه نو کینا له حدیثه ګړوړې د سن خبر نه علي حدیثه پوښه خبر نه د سن کنه اوري نو بیا په دې باندې خبرې کوو خیری چې دا سدي د موضوعات ته نوځو کنه چې په دې باندې موږ بحثونه وچیرو خیری څلور سو کتابونه دي هغه نه به شعر الو او په دې کې به خبرې کوو الله تعالی مبارک به خبرې کوو ټیک شو صفات مبارک به خبرې کوو
پوه منګه دې نه پریدو تا خانه ما د میدان په خو تا په کې چورلکو خور چې ټوپونه ویلم دې نشته جاهل ما ځه وایي به اوس راشه واپس څه مې ته وایي نو کوم یو دي صفات حقیقیه ودل یو صفات حقیقیه ذات الاضافت دي سدي غیزری چې هغه په وجود ذهني کې خو احتیاج غیر ته نه او په وجود خارجي کې احتیاج غیر ته لکه خالقیت او عالمیت شو عالمیت صفت د واجب ده خالقیت صفت د واجب ده خالقیت کنه مصدری معنی می خالقون خلق کنه خلق شو بل څه شو او بل مسوي علم شو عالمیت او خالقیت نو دا چې کوم د کوم صفات دي پوه شئ او دا شو پوه شئ کنه شو نو اوري او كون الشيء بحيث ينكشف له معلومه اذا وجدنا علمت ستوي او قادريت شو بل سوق شو قادريت شو كون الشيء بحيث يستوي عنده الشيء پوشه به جدا شزونه قدرت ستوي قادريت چې بچا کی د شي کول هغه پر خودل کول د هر څه ته برابرۍ دي سوې اوري نو د شي خوند قدرت چې سوکي نو هغه د شي کول ترک او سوق او فعل دوه ته برابرۍ كون الشيء بحيث يستوي عنده شيء يستوي عنده الفعل والترك دوه د سي دوه ته برابرۍ کنه او بل چې کوم د سوق د عالمیت ته كون الشيء بحيث ينكشف عنده المعلوم اذا وجدنا او قاضي به لکه عبارت بل شانته لوب تاسو ان شاء الله را بشي د قضیه کې دا عبارت د دې عبارت ته به قاضي عبارت ولیکي قاضي دا استاده پوه شئ کنه شو په ځای لا شي بیا مې سووي او دریم صفت چې کوم دی هغه کوم صفت ده اساسه اضافيه محضه څه هغه تعقلا هم مقفي بغیر په تعقل کې هم توقف په غیري او په تحقق کې هم توقف په غیري دا غي صفت د دجا د ترزیق او صفت د رازقیت ده صفت دجا څنګه د رازقیت د شی ده کنه چې مرزوق واړي څه واړي بلا مرزوق رازقیت وي نو موږ زين د ناراضي نه چې رازق ته مرزوق واړي کنه خبره باندې بیا قاضي بابا اعتراض کړل چې چیز ته عالمیت او قادریت دیو غاړه ته بوته او رزقیت دی بل طرف ته کو هغه د حقيقي ذات الاضافت کو او دا د سکو دا چې کوم دینو دا د کار کړي دا تحکم دی دا سره دا حکم دی بلا وجه تحکم حکم ته کولو ته شي بلا وجه ولې حکم دی بلا وجه ستانه تاسو کومه ته چې دا علم او قدرت او د رزق ته جدا کړو پدې کې ته د مبدا ته ګوري او کنه د فعل ته ګوري دا فعل کولو ته ګوري کوم مبدا ته ګوري نو ټول بیا یو شان دي نفس مبدا ته ګوري څه ګوري فعل ته نه ګوري د کولو ته نه ګوري دا مفعول چې غواړي دا کول غواړي مباشرت غواړي مباشرت ته وي کولو ته وي رزق چې ورکه نو مرزق نه غواړي علم چې راولي نو معلوم نه غواړي او چې قدرت فعل ته راوځي نو مقدور نه غواړي نو کته فعل علي نو ټول مفعول غواړي هغه ته مبدا غواړي نو یو مفعول نه غواړي بیا رزق ولې چې کم دینو دا څه ګرځي ته دا ولې بیا اضافيه محضه ګرځي ما به درس وشي څه به ته وي زتانه تاسو کوم تعالی اختیار در کومه چې منظور نظر په دې صفاتو کې مبدا دا کدا فعل دی څه اعتبار چاله ورکه کوم مبدا ورکه نو ټول زما حقيقي ذات الاضافت دی دا به کې څه مبدا ته ګوري دی فعل ته نه ګوري فعل مفعول غواړي نو بیا ته مرزوق ته وي چې رزق مرزوق غواړي خدا چې فعل د رزق کې نو مرزوق غواړي نه نو تاسو علم هم بیا دې دینو هغه بیا څه غواړي بیا هغه حقيقي هغه بیا اضافيه محضه کا کدا فعل تیار نو هغه اضافيه محضه کا هغه څه غواړي ممته غواړي نو رازقیت څه دا حقيقي ذات الاضافت کولې دغه هغه مباشرت او دا فعل خو ته نه لګنه دا خو چې د فعل ته وګورم نو مرزوق غواړي کنه زه فعل نه مساقلم نفسي يعني نفسي هغه څه دا یو صفت د واجب تعالی کې شته قديمي
چې کله ضرورت پېښ شي او چا رزق ورکول غواړي نو ورکوي به بیا دا نه چې بالفعل رزق ورکوي نو هغې بیا غیر د محتاج دی نه ذهن ته راغله ستاسو دا سوال چا کړلی بیا من قاضي به خپله جواب کړلی وی دیو په عالمیت او قادریت کې فعل ته کتلي چا ته نه استغفر الله مبدع ته کتلي چا ته کتلي او په څه شي کې دې ته چې کتلي دې کې فعل ته کتلي نو بس الته دغه ته کتلي دلته دې ته کتلي دا ته چې سوي کدي شي نو ستا خبره ټیک ده دا تقسیم دا بنا ده په دې باندې دا تحکم نه دا تحکیم ده دا څه تحکیم یو اصطلاح جوړول شو نو دا حکم شو دا تحکم شو کو تحکیم شو یعنی تا اصطلاح دې جوړه په دغه کې چې دغه دې جوړو داسې به جوړو نو په دې کې چا ته وکاتو وای کنه پای کې د مبدع ته وکاتو په کوم یو کې او دلته پر ځای کې چا ته وکاتو فعل ته وکاتو نو دا تحکم شو کو تحکیم شو یعنی دا د اصطلاح د جوړولو ولا کار دی چې دلته دې ته وکاتو دلته دې ته وکاتو او ارچه او دا ته چې وې که په دوانو کې مبدع ته وګوري نو دا الته بیا ویسا کم ځای د رازقیت بیا الته ویسا یعنی حقیقیت ذات الاضافه کا رازقیت هم او که چاته ګوري فعل ته ګوري الته هم فعل ته ګوري په ټولو کې فعل ته ګوري نو بیا فعل څنګه چې رزق مرزوق غواړي ترزق څه غواړي نو عالمیت او قادر څه غواړي مقدور او معلوم غواړي او ته فعل د علم چې راځي نو مفعول بغا مغي نو دیو دې څه کړل چې دا د ته تحکیم دا تحکم نه خسره او انت اساس پس د فراغت د دین اوس راشه چې دا تغیر د چا سره لګي د ذات سره لګي د شان سره لګاو په حال د کون د شان د باری تعالی دې سره کوي د تغیر په اشیاء کې نه راولي نو تغیر په اشیاء کې سره راولي چې هغه کې حیات نشته او دویم دا چې په هغه کې تغیر نه راځي که په تغیر په صفات د واجب تعالی کې راشي شان خو صفات د باری تعالی دي نو تغیر به راشي واپس پچا کې اوس مونږ چې تغیر په صفاتو کې تغیر دی واپس پچا کې په ذات کې چا کې پسې لاړ او دا اولنه دو صفات حسدي قدیم دي او دا رستنه رزق سره دا چونکه مرکب دی د چانه د فاعل او د مفعول نه لہذا دې ته منګه سو نه وایو دې ته من قدیم نه وایو ارزق ځکه دې کې مرزوق له اعتبار دی او مرزوق حادث دی او چې یو طرف پکې حادث شو لہذا مجموعي ته قدیمه نشي ویلې نو د لا تغیرون کم تغیر شان خو صفات د باری تعالی دي پای کې تغیر ناراضي نو مراد ته کم صفات دي صفات حقیقیه یا حقیقیه سو ذات الاضافه نه اضافیه محضه او ویلګو د چا سره د ذات سره په حال د کون د ذات الله تعالی کې خدلته تغیر به معنی تغییر به بیالي او به تفعول به تفعیل دی بیالي یعنی د الله تعالی تغییر په چا کې نه راولي نور نه راولي فرش کې تغییر راوسته نه ده تغییر راولي دا نور چې ده کنه چې ما زګر شي نو څه شي د کې تغییر راولي هغه ته بوزي او دلته ورځم څه شي ما زګر یخ شي تغییر پکې راشي بیا موسم د وړو د جمی کله راول سپرله کله خزان راشي کله وړه کله جمع په انسان راشي کله نور کله وریز کله باران دی الله لوی تعالی رخایږي لوی د شان دی الله ته تغیر څوک راولي دا ستاسو پر راولي چې الله نه راولي څوک راولي پوهیږي به وسوله کو اخیری معنا پاتې شو کومه وایا بولا بشور بولا څنګه تم زیات استانه ده تغیر ناراضي الله تعالی ذات کې تغیر که تغیر په کې راشي نو څه بشي لازم بشي کون د واجب ثلاثه حادثه وذلك باطل فالمقدمه مثله راکه قضيه نسب خیر کوي ګوره جی دا صفحه نمبر 22 دا صفحه نمبر 3 دا لا يتغيروا سده او من لا بحسب الذات هو ظاهر ولا بحسب الصفات الحقيقيه والاضافيه كنا كم يو صفات حقيقيه او اضافيه كم مراد دي حقيقيه ذات الاضافات التي بأزائها مباد متقرره ځکه د دې سره برابر سدي په الله تعالی کې سدي مبادی دي په الله تعالی کې سدي
پوه شئ کنه شی په اوري کنه اوري نو ځان پوه کوه دا شادي بأزائها مبادن پوه شئ په یعنی د دې شاته بیا صفات حقیقي دي د اضافي نه شاته څه دي ها مبادی دي مبادی نه مرسوک دي بیا هغه صفات حقیقي دي پوه شئ په اوري لکه عالمیت شو دا یو صفت اضافي ده او د دین لاندې چې کوم دی هغه صفت د علم دی چې ثابت واجب تعالی نه یو عالمیت ته یو علم ده دا حافظ چې کوم دی نو حافظ دراز د لوی محشر دی چا په دې 1 نمبر کې څه کوا ویل تاسو کنه څه لیکلې بي ازایها مبادین سوی وهي الصفات اغه چې مبادی دي هغه صفات حقيقي دي التي يستلزم تلك الصفات الإضافية شاغه مستلزم دي چاله لکه عالمیت شو داس کوم صفات شو ته خود دې مراد اضافيه حقيقيه ذات الاضافه تها عالمیت شو اوري فإنها صفة إضافية لله سبحانه تستلزمها صفة الصو علم الثابت له تعالى دا علم کوم صفات شو صفات حقيقيه کنه او دا عالمیت شاته صفت مبادی دی مبدأ سوکتا علم دی علم نفسي او صفت واجب تعالی دی عالمیت څه غواړي بیا حقیقي ذات الاضافه شو خدای وی فإن تغيرهما د دوانو د دې دوانو تغیر د چا د صفات حقیقیه او بل د چا دا چې کوم دی مستوجب د تغیر لره په ذات کې ولی لأن دا مرتب دی په هغه باندې نه مرتب دی بچا مته ستنه چې شاته دي مبادی شته پاغي منه کما اذا تغير معلومك او معلولك لکه څنګه چې کلمات غره چې ستا معلوم متغیر شي او ستا معلول متغیر شي کنه پوه نو ستا په علم کې متغیر راشي ستا په علم کې ممسو تغیر را نشي ځکه مخې معلوم یو اوس معلوم بلو نو علم هم بل شو کنه علم ستا په زید راغی دا غیر د علم نه په عمل باندې نو تغیر راغی بګی دي ها وسبحانه الان كما كان او په خدای پاک خو تغیر نه راځي کنه اچھا وسه شان دی لکه چې وو نو دیو جن تغیر پکې موایا واما الاضافيه المحضه دا تو خلاړو کنه کم پاتې شو هغه سدي فتغیر لا يستوي تغیر اصلا هغه تغیر په ذات کې راولي مته ستاسو مرکب دی چې وخت می تاسو ته هغه جانبین هغه د مرزوق دغشتانو مرزوق قدیم کې دی شي ها دیو جنا هغه سدي فإن التعاقب والتجدد فيها التعاقب ما تقوله یو لري زقور کول چې په یو زمانه کې خلک یي او سل کاله بس بیا سل کاله ختم شي نه سل کاله نور راشي نو مرزوق بدل نشي سل کاله چې کوم مخکې خلک ونشتي پوه او سل کاله زمونږ چې اوس په دې ټیم کې سل کاله پس با دا یو شی بم نه دا انسان بم نه غالبا دا چې انسان بم نه بس مثال د چې سل کاله پسې نو څو عمر ده 20 سال د 25 ته 400 ده نو سل کاله پس به 125 سال ته نه 125 سال سوکو یو سندل باجو 136 سال عمر ولته بنا هو 136 سال باندې پاتشو چې دغشتا یو موږ د طالبانو ما بو په مهره کې هلته یو بابا هغه 170 خالق کال خټول خکری په اتفاق او هغه وینا دي دروغ وي زما 200 شل کال عمر پر شو سو کاله خندا خبر نه ده هغه دا موږ بلاړو کنه نو دا غسترګي به نه وي د دنه نه بد شي سترګي راوته او د دې لاسونه به خاور لري بالفعل به خاور لري په ژوندونی خاور کېدو دا انسان زوی نو زوی یو رور او د 140 سال کوم زوی چې کنه نو سه موږ د زوی هغه تیو کارو هغه دغه زوشته هغه ټول دعا د شه د عمرونو دي بس میا ګاندي سیدان د میری د مرکز نه ده د لاندې سیدان دي درې ورځ د ملاقات ته نه هوري اخر کې چلاړه ما بیا په بلستانه کې تړلې بس صرف په دې ټیم کې مو بیچیلا نړشي او سر تحصیل راته وره
ډاکټر له وړو ډاکټر وی هم په سیمه راوړی دا نه تیر شي بس دا دیو کې چې کله تیل ختم شو په دې دیو کې لږ تیل لا پاتې دی بس بیا به دی پاتې بیا چې بل ورځ به لاندې دی پاتې څه شي مې خلک کې کنه نو ما هغه چې خبرې کولې څوک په خبرو نه پوهېدو هغه به د کومې زمانې قصې کولې چې د کومې زمانې قصې هغه کولې هغه ځکه خلک چا نه پېژندل پلان کې دي پلان کې دي هغه ته ما دي هغه ته ما دي پلان کې واړو دا چې بابا دی هغه تاسو به هم 108 سال عمر تقریبا برابرۍ هغه ما خبرې کوي د خپل زمانه خلک کیسې کوي پلان کې پاچا تقریبا کم از کم 50 کالو چې مخکې مړ دی ها یو ټیم کې بعد جلا شټول دواله ویني ها د لیدو قابل سره د 15 سپاره 10 سپاره د تلاوت کوو د ورځې او داسې بانګ به وي چې متین رحمت الله فزما مسوي چې دا واقعي الله ولا دی بس دا ډېر مخلص مؤمن سره دی پوه او دا سره دی چې شو دعا ورته چې خدای موږ له علم راکړي چې موږ له خدای او سید دی سید نبی سلام نو سید داغه په سیادت کې مشک نشته دې وجنه الله پاک له ډېر خدای خور کړل او ډېر ښه خلک دی پوه چې مازیګر کله بانګ وي په 4 بجې غره ځکه د بانګ عادت ته په ټیم نه پوي وسره شي بانګ شروع څوک ټول عمر د بانګونه وي څوک چې په پټکی بیلید کنه مولا ته پټکی ولته نیواله ما روان بو کنه نو پټکی نه ما ولار بدل کړ اوس به بقالي چې ته پټکی نه ماشي نو هغه چې زم چې سم غټ پټکی وي ولار شي له خوشاله پټکی حلیم سره پټکی خپل کوي سره څه کوي ماما خپل پټکی وایي چې پټکی وایي ګلان دی وختري دومره وکنه چې په دې سټ کې واچو دلته دی کنه خو پټکی واه اسم نشته سپین پټکی واه چلته دوه ما سوای سپین پټکی واله بس کله به مخاله تک سپین چې سپین پټکی واه مسو نه کولم او چې دې ما سي بوتل کار انه لبوتل هذا بدي بويجي إضافية محضة صح؟ فإن التعاقب والتجدد ما تستوي كنا ده خبر بكولا سلك أنا مخيا وسلك على رستو قصة السلب ورلالنا بابا بكرا الموت فإن التعاقب والتجدد فيها بالحقيقة إلى التعاقد في الأمور المتباينة أصل كما تقول إيه سلك على بخار مخي من الله رزق وركو وش ده سلك على بس بيداشو نو تغير ده الله تعالى ذات كده رزق خو پدې چا کې ده په مرزوق کې ده کنه یار مرزوق بدل شو متباینه وزار کما اذا تبدل ما يمينك لکه چې ستا خواته خیته او غست شي بدل شي زما خو دې خو راوړي دې خو راوړي نو زه بدل شوم داس نو دا شانتي خلق بدل شو مرزوق مخ یو مزبل بل مرزوق شو او هغه دا شانتي لکه ته چې نه بدلېږي ستا د خینه غست طرف ته راځي د غز هغه کوم طرف ته ما انت مستقر على ذاتك ده ها وانتم على انت مستقر على ذاتك دلته ګور ما تاسو وی چې د عبارتونه تاسو معیاري نه دي دلته ګاسي ګوره اذا تبدل عبارت معیاري داس بکار دي اذا تبدل ما يمينك وما يسارك وانت مستقر على مكانك الاصلي ته ضرورت نشته بده کې اصلي او فرعي کوم دي او په ذات باندې څوک استقرار د ذاتي انت مستقر على ذاتك سمانه نه جوړيږي انت مستقر على مكانك بس اصلي ته کوم ضرورت نشته نو نه ذاتي هي او دغه په دې موږ دا ته جوړه کنه ته نه جوړيږي ها بس خدای چې دا عبارت دي سينو یا دا چې د سينو لیکل چې څوک شاګرد په خوا په قلمي نسخه وي هغه نسخه چې بل چا لیکلې و غلطه کړې و جو هغه لیکل هغه کته را کوشي تاسو کته کوشي کم زیاته ولا بحسب صفات التفسير المقامي دا تفصیل د مقام مستمات است کړل سی ترجمه وکي ها تفصیل د مقام صفات ثبوتی له تعالی او صفات ثبوتی ما تاسو خو له کنه ها او صفات مقابل کی صفات سلبی ده کنه ام خو له کنه او صفات ثبوتی اور کنه اور ځان په امر له تعالی یا به حقیقی محذبی ما حقیقی محذب معنا کړو
لا تقدر في مفهوم الاضافه چې پای کې اضافه په مفهوم کوم موجود ده وجود ذهني ده کنه او ولا تعرض لها في التحقق او په تحقق کې وتم سو اضافت غیر ته پکې عارض وتم مته ګوره په مفهوم کې هم نه اضافت غیر ته او بس کې او په تحقق کې وتم عارض نه مطلب څه شو يعني بالتعقل بخبله وي يعني في التعقل وتحققها بحيث دجله يترتب على اثاره وشه به اثار بمرتب دي او لا يتوقف على وجود الغير وبغير موقفه كالحياه او يا بحقيقيه ذات اضافتي لا يعتبر في مفهوم الاضافه مفهوم كي اضافه غير تني لكنها تارز لها في التحقق فالتحقق هو شيء ولكن يا رسم تستنوي بحيث لا يتأثر الا بتلك الاضافه اثار په اړه مرتب کیږي اضافه غیر تراشي لکه عالمیت او قادریت شو ما تاسو د عالمیت قادریت معنا به تاسو قاضي کوي کنه اې دې تقدیه د عالمیت څه معنا کړل دا ګور یو د اول د عالمیت معنا دا بیا د قادریت كون الذات بحيث اذا وجد شيء ينكشف عندها دغه عبارت په ځای کې هغه وخت چې ما تاسو وایي زموږ استاد بلشان عبارت ما زین کیا پروت ده هغه هم تاسو ویل خو هغه نه دا خده دا خوګ ده او بحيث دا بحيث په مخکینه بحيث من عطف کا دا اوس د قادریت معنا کوي نو څنګه بغیا عطف کنه كون الذات راوړه کنه كون الذات بحيث يمكن منها بالنظر الى الفعل والترك بالاراده ما تستم فعل وترك هو ویل وما يستوي في كان بالنسبه للفعل والترك اخر ده لا يتوقف تعقلها وتحققها على وجود المعلوم والمقدور لكنهما اذا وجدا وجود تراشي تحققت الاضافه لا محاله ويترتب الى اثار بياوي وتغير هذين المعنيين كم دو معنی حقيقيه او حقيقيه ذات الاضافه كان يستوجب تغير في نفس ده بچا کی تغير راولي الذي هو مبدأهما وكذا تغير الاضافه التي من لوازمها في الوجود واما اضافيه محض اخري تراغه والتي يعتبر في مفهوم الاضافه پچشه کې دا ترزیق نه ده دا ترزیق وای رزق ورکول ته کنه ذهن کې راځي به د مرزق نه ناراضي فتعقلها وتحققها تحقق سمانا بما ترتب وسائل موقوف على الغير وتغيرها لا يوجب تغير الموصوف ولا وصفه الحقيقي نبذات کې تغير راولي او نه په وصف حقيقي کې تغير راولي ولې ما تاسو دا یو مفهوم مرکب دی چانه د انا او د چانه د غیر نه او غیر خو حادث ته نو مجموعه د چا هغه حادثه شو وایي به کنه ځان پوکه او بل يرجع الى تغير الامر المباين برب متن جميل كما اذا تغير ما يمينك وما يسارك وانت مستقر ومثلوا لها في الواجب تعالى بالرازقيه كان نظرا الى انها لا توجد الا بوجود نظرا لکه دا اشاره وکړه خبره ته چې بده کې نظر چاته شوی دی جی او دا شه دی وفيه دا کې اصل ما کړو سو به سب کړو الګا کې په عالمیت قادریت او په ترجیح ټولو کې چاته ګوري مبدأ ته ګوري بیا ټول حقیقي ما سوای ذات الاضافه وای او که چاته ګوري د فعل ته ګوري نو که فعل د ترجیح بلا مرزوق ممکن نه نو سو فعل د عالمیت او د قادریت هم سره بلا چا مقدوره او بلا معلومه نه نتولې دا کې یا دوه حالت بوزه دا دوه دا یو بس حالت بوزه هغه دوه دل تراوله او دا فی ان كون الذات بحيث ترزقه کېدل د ذات په دې شان تر اذا وجد المرزوق دا بعینه دا عالمیت شان خبر نشو یعنی اذا قال اذا وجد المرزوق چې پیدا شي په ازل کې الله پاک کې ترزق شته کنه رازقیت په ازل کې او په ازل کې کان الله ولم يشهو چې چا رزق ورکی نو څه مطلب كون الذات بحيث ترزق کېدل د ذات په دې شان سره رزق ورکی خو اذا وجد المرزوق الا چې مرزوق راشي دا نه چې وس دا بیان د عالمیت قادریت شان نشو شو کنه شو فلا فرق بينهما بين عالم القدر د دیو د عالمیت غیر صبر شو ما جواب څه کړی یاد شي هرومو ما دا په چا باندې بنا ده په اصطلاح په چا بنا ده
او اصطلاح کې چې الته باغی کې څه کتل شي دي او دلته څه شي تا او تاسو ته ما ویلو وجيبانو بان المراد بیا نفس الاضافه د من د دې رازقیت نه نفس اضافه ده یعنی من دلته چاته کتللی د فعل تم کتللی لا مبداها ودري مبدا ته نه ګورو دا تجوز ترجمه كون الذات دا مبدا ته وکړه مبدا ته مګورا پوښ کنه شی به فمرجع وس خبره ټول خپاکي مرجع د دې مفهومات عرف ته من عالمیت قادریت ترزیق انجات منګه عرف ته ګورو ولا يتعارف اطلاق الرازق او په عرف کې رازق نه ویل کیږي مگر چاته الا على من يباشرها بالارزاق چې دا فعل کوي او دانګه سخی او جواد هم دغه ته وي يطلق على من يعمل بهما چې دا رزق چې دا سخاوت او دا جود کوي نو فالمتعارف فيها نفس دلته دا متعارف څوک دی په عرف کې دا اضافت ته اضافت نه نسبت غیر ته دا فعل اوره کنه اوره په خلاف د عالم متقام لا تغلا من هغه اطلاق کیږي ما من شانه علم القدرت چې د شان نه دای نو الته چاته ګوري مبدا تا او دا سميع بصير وان لم يوجد المعلوم والمقدور دا خبره دا وسې بل خبره کوم دا معنا ده کړي بعضی وای دا د صفات او د افعال نه چانه دي دا رزقیت او سخاوت او وجود دا صفات الذات نه دي دا صفات الذی او چې فعل کوي نو دا دغه صفت دي وي ګور قيل ان سر ان الرازقيه والسخاوه والجود هذه صفات شان دي الصفات افعاليه دي التي لا تتحقق بهذه الاثار اجدادي اثار نه متحققي الا بمباشره الفعل بها پوشه به وما وجد پوشه کنه شي به من في الباب شذوذ قبل العمل بهذا اصل الفعل فلا الا بعد ما تقوله بعض خلق دا دلته خدا مباشرت وي کله مونږه مت سخاوت کو کله بنکو کله به چاله شی ورکو کله به نکو به جی به بعض کسان خودي سي دي دا و فطرتن سقيان لکه څوک حاتم توي وي ته د فطرت نه خبر شو خو کله ژوندۍ چې تیر کړه او ټول عمر مباشرت د سخاوت کو نو خلکو ته زکو وینو الته د فطرت خبره انتم فعل دي التم سره فعل دي هغه خبره تاسو ته ښه پوه شئ کنه شی به وما وجد منهما في البعض منهما الجود او السخاوت نه کنه په بعضو کې على شذوذ قبل العمل بحث اصل الفطرت يعني تخو اجل اصل الفطرت کې دي سو اذا هو په فطرت کې سخاوت پروتو نو فلا يزال نو جواب دا کوم چې نه ظاهري ولا يعلم الا بعد السو خو چې ټول ژوندۍ تیر کړه دا کار دا چې خان به لال کړو اور به بلو او په خدا چا سره نه راغی قافلې به روانه وي پته وته لګیږي چې ها حاتم توي دی وي وزن مسوي او الله پاک ول جوم خزانه ور کړی وي پوښي دو خان به مخه لاله دو خلکو به خوړو خلک به مړي دو بیا بتل نسخي او نبی اسلام هم چې دا غلور چې کله په خیبر بجن کې ونی وي شو کنه دونه ته پته وي هغه وي چې زه حاتم توي لوري ما نبی اسلام یو دم سیټ تکړه ودا وینځل شي کېده زه یو د صحابه کرام ته وي زه د بوزه کوته نته دا غلوري یو ډېر انسان زه او صحابه کرام دا وایي چې کله حالت ورسېد عادي وته وي ورور چې څنګه چلو شو وی والله چې زما د پلار کور حاتم توي چې څنګه لور لکه مینا کوم محبت او کوم امن او امان او کوم عفت داسې دغینم سیوو دا دوه صحابه کرام د شراتله ما سره چې د دې سب سورې مالې دوزو بس روانو ما سورې مالې د سورې چې دا روان دي او په هغه په قدم بزي شي روانو ما دومره په زمانه غلې تلو او دلته راو رسول الله او یا دي خیرم بده کې چې مسلمان شي بس نور څه نه کو لاشه مسلمان شي بس خیر بده کې دی بس هغه نبی سلام دی لوی انسان دی چې ځان رسو زمونږ دومره قدر وکړو بس بیا مسلمان شو نو دې ته سوې کنه نو دا نو مباشرت نه پته ګل حق ان من صفات خدای خیر کې فیصله کوي حق دار شي دا سده کوم خبر شتا کړو د رزق سم تر رزق زمانه کړو تا کون شی بحيث يرزق اذا وجد نو دا عالمیت قدرت مشان نشو دی عقل التدور کوي کنه ان عرفت طاعه د تولي ګوره خو اصل شي تو ګوره دا صفات او غیر لذات الزبد لا من اضافه المحذف تعمل سوچ کو
بس دی تاسو ما ته وایي چې زه سولم ته جدا کوم که نه ټول پکې جمع شو لاړ 50 منټ